په دغه لویه اجتماع کې مسلمانانو دوستانو ورونو ما نه مخکې محترم رور شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا ډاکټر عبدالستار مروت صاحب دې د مجدهم مقیم مناسب ډېر ښه بیان وکړ او بیا محترم رور جناب حضرت مولانا اشرف علي صاحب او حضرت مولانا انور علي صاحب هغوی هم دواړو د دغه مدرسې متعلق درته څه بعضې ضروري خبرې وفرمایلې. اوس مختصر دی زم درته د دې موقع په مناسبت یو دوه ضروري خبرې عرض کوم رو. دا مدرسه چې جوړیږي او زمونږ د ډېر ګران قدر شیخ استاد المحدثین او د دغه ټول خیبر پښتونخوا د علماو مشر حضرت شیخ الحدیث مولانا امان الله صاحب دامت برکاتهم د هغه په دعا او د هغه بچي د دغه مدرسې خدمت کوي او محنت کوي او خلکو ته محنت کوي او اجتماعات جوړوي او ځای اخلي هغې آبادۍ کې فکرمند دي. زما وروڼو د دې مقصد څه دی؟ تاسو به م وایئ چې دا مولیان لګیا دي او تقریرونه دي وعظونه دي او مدرسې جوړیږي او د حفظ مدرسې او د علم مدرسې. دا مولیان څه کوي؟ دا څه مقصد دی په زړه کې نیولی دی او د دې څه مرامونه دي او څه مقاصد دي؟ زما وروڼو د علماو د دغه مدرسو د جوړولو نه او د دغې هلو ځلو نه لوی مقصد دا دی چې رسول الله مبارک دنیا ته الله د کم مقصد نه لیږلی دی، کم مقصد دپاره او بیا د پیغمبر مبارک کم مشن دی هغه مشن تر قیامته پورې جمدی پاتې شي. دغه مقصد دی. الله پیغمبران سره لیږلی دی او بیا زمونږ ښکلی پیغمبر یې سره لیږلی دی او د رسول الله مبارک د بعثت مقصد سره تاسو مشن ورته وایئ. د هغه مشن څه د هغه مشن دا چې د الله قرآن تر قیامته پورې قایم او دایم پاتې شي او د الله کتاب باندې خلک عمل وکړي، دا کتاب خلک زده کړي او د دې کتاب په واسطه د دې مخلوق زما سره او ما نه پس د الله سره نسبت جوړ شي. هغې دپاره پیغمبر علیه السلام کوشش وکړو، محنت یې وکړو، جهادونه یې وکړل، هجرتونه یې وکړل چې دا د قرآن عقیده دا خلک خپله کړي، د دې قرآن اعمال په دې خلکو کې راشي او د دې قرآن اخلاق په دې خلکو کې راشي او په کومو خبرو او په کومو کارونو سره چې رسول الله مبارک محنت وکړو، هلې ځلې وکړې، هغې دپاره زموږ علماو یو نوم خوښ کړی دی چې هغې ته احادیث مبارکه وایي او بیا د دغه قرآن او سنت نه زموږ اکابر علماو مسائل رایستې دي، هغې مسایلو مجموعې ته بیا فقه ویل کېږي او چې په کوم طریقې سره دي د قرآن و سنت نه دا مسایل راوباسي هغې ته استنباط او اجتهاد وایي. دا پښتو کې خلاصه شوه. نو د مولانا نور علي صاحب دې د مجدهم او د مولانا اشرف علي صاحب دې د مجدهم مقصد څه دی چې د الله دا قرآن عام شي او د خلکو سینو ته ورسیږي او د پیغمبر علیه السلام مبارک علوم خلکو ته ورسیږي به الفاظ دیگر چې خدای عالمان او قاریان او حافظان پیدا کړي. هلکه دې خبره باندې اوس پوهېږې که نه؟ د دې مقصد څه دی چې الله عالمان پیدا کړي، د دې مقصد څه دی چې الله حافظان پیدا کړي، د دې مقصد څه دی چې الله قاریان پیدا کړي او د مخلوق خدا کې هر کلي کې په هر کور کې په هر محله کې یو عالم وي، یو حافظ وي، یو قاري وي چې دا خلک رانه بېدینه نه شي او د دین والا جوړ شي. اوس په مخ د ځمکه کې که ته وایې چې ضرورت د ملا څه دی، ملا سره جوړیږي او ضرورت د حافظ او د قاری څه دی، خو داسې به دا خلک خپل منځونه کوي. نه 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 بالکل نه کېږي، نشي کېدی چې تا سره ګیلکار نه رښتیا وایي بلډینګ جوړولی شي؟ جواب راکړه که خښته به مي، سیخ به مي، سیمټ به مي او دا به دلته پرتې وي، خو که ګیلکار د سره نو ته مړ ده خو په خپله کولی شم که نه؟
او خښتې مختې دې راواغېستې او هغه غاړې ته چې کوم ګونګړو وې ځاندی سال ورته وایي که څه شی وي هغه هم نی پکې نو صاحبه بلډینګ به دې جوړ کړي خښتې متې به دې ودرولي خو که یو لته وله چا ورکړه نو هلته به لاندې پرته وي بې د ګیلکار نه بلډینګ نه جوړېږي که نه جوړېږي جواب راکړه نه جوړېږي بې د انجینر نه سړک نه جوړېږي او بې د ډاکټر نه علاج نه کېږي یو سړی وایي چې زه خو بغیر د ډاکټر نه هم علاج کوم نه صاحبه دا غلطه خبره ده بې د ډاکټر نه علاج نه کېږي بې د طبیب نه علاج ممکن نه دی هغه قصه پرېږده چې سړی په لاره روانو او یو اوښ دی اوښه اوښ ټوخ 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 کول نو یو سړی راغی مشر غوندې لکه وي دا اوښ ولې ټوخ ټوخ کوي بس وي په پته نه پوهېږو خو بس مري رانه اوښ مري هغه وی دا کم دی سرېده وی دا مخامخ د هندوانو د پټي کې سرېده او څه چل پیو شو ټوخ ټوخ کوي وی راویې تړی ماله چې اوښ یې سمله دا سړي هوښیار و هغه مطلب دا و چې د خو هندوانه چېرته دې مری کې نښتې ده او که دا پې 4-5 منټه نور واوړېدل خو اوښ رانه مري اوښ یې پې راسملو او یو تیږې وله د اوښ د یو طرف ته کېښوده مرۍ ته او په بل یې ټک ورکړه په دې بل طرف هندوانه ماته شوه دننه تېره شوه اوښ ټیک ټاک شو لاره باندې یو سړی ته هغه ویل لکه دا خو آسان کار دی راشه دوکان به وکړو څه باکیم سره کلونه تېرومو ډاکټر سره دا خو ګوره هغه اوښ مړ کېده او په یو ټس باندې اوښ ټیک تاک شو او پاڅېده دی راغی او دم د ناصر باغ په چوک کې دوکان وویست او بوړ یې ولګو حکیم پلان کې او طبیب پلان کې یو سړي وله نیا راوسته وی دا نیا مې ټوخېږي اوس به 2 منټه کې ټیک شي یو ساعت سره به ټیک شي وی راسه میلوې هغه خو یې د ټوخي علاج هلته ما اوښ کې ولیده که نه یو کاڼی لاندې که او د نیا سر یې ورته مری پې کېښوده خو چې بل یې راوبرو نو نیا فورا خیرت ته ورسېده نیا دې راله مړه کړه وی خو تاسو وی ټوخۍ ښځې ښه شو که نه د ټوخ خو دې وڅوکي ټیک شو که نه شو بې د ډاکټر او د حکیم نه والله که بیماری علاج وکړې ټوټکې به وخورې خو علاج به ونه کړې نو چې سړک لا او زما روډ دپاره او د بلډینګ دپاره د انجینر ضرورت ټیک شو بینک دپاره د فینانس او د مالیاتو د ماهر ضرورت او د بلډینګ دپاره د چا ضرورت د ګلکار او د صحت د علاج دپاره د ډاکټر ضرورت نو د قرآن او د سنت د پوهې او د زده کړې دپاره د چا ضرورت جواب راکړه د عالم خبره ختم دلیل ته حاجت دی چې صغرا او کبرا وایي د مولا ضرورت شو د عالم ضرورت شو عالم په قرآن پوهېږي ته پې نه پوهېږي او دغه علما په مخ د ځمکه الله ته ګران دي ولې ځکه د الله په قرآن خلک پوهیږي د پیغمبر مبارک په احادیثو مخلوق پوهیږي دغه علماو د پیغمبر مشن لاس کې اخیستی دی او خلکو ته د الله او د الله احکامات د رسول الله مبارک اخلاقیات او د پیغمبر مبارک کل عقیده رسی دینه بهترین عمل او بهترین مشن بل نشته ما چې کوم آیت درته ووایي زما وروڼو تاسو پوهیږم په دې ټول مخلوق کې رب العالمین د انسانانو انتخاب وکړ لکه یو سړی یو شی اخلي که نه او داسې ګڼ یو ټوپ دغه پراتی د سیوانو او دی وایي په دې ټول ټوپ کې زه یو 2 سیوان اعلی قتل غواړم یو به راوچتوي بیا به وایي چې دا د هغې نه ښه دی بل به اوچتوي چې د ایره غټ دی بل به اوچتوي چې دا د هغې نه سور دی نو دا خلک پکې لاول چاڼو کې نو داسې پکې یو 15-16 کیلو ځان له چڼ کي هغه 15-16 کیلو بیا ګوري نو هغې کې بیا چڼو کي نو هغې نه 1 کیلو راوباسي دا په اسانه طریقه په دې کې انتخاب کېږي نو په هغه کیلو کې بیا ګوري نو په هغې کې داسې د یو 15-16 دانو انتخاب وکړي او 15-16 دانو کې بیا د لږو اخره کې پکې یو سیب او 2 پکې راوباسي په دې طریقه باندې لکه تاسو د الیکشن ته نه ګورئ د عوامو نه د چا انتخاب وشي د ممبرانو وشي ممبرانو نه بیا د چا انتخاب وشي د هغې نه صاحبه بیا د سپیکر انتخاب هم کېږي د وزیر اعلی انتخاب هم کېږي د وزیرانو انتخاب هم کېږي خو ډایرکټ نه لاول د ممبرانو چونه وشي هغې نه پس دا قصې پسې کېږي دقسې رب العالمین په دې مخلوق کې لومبې انتخاب د چا وکړه جواب راکوی د انسان د چا وکړه د انسان او دی په ټول مخلوق کې اشرف المخلوقات جوړ کړه او په ټول مخلوق کې خشته شکل انبیله ورکړه رب العالمین قرآن حکیم کې د دې ګوی ورکوي لقد خلقنا الانسان فی
احسن تقویم. بیا په انسانانو کې د چا انتخاب وکړو د مسلمان، چې مسلمان په دې انسانانو کې ماته ډېر غوره دی. مخلوق په نسبت انسان غوره شو. انسان کې بیا الله انتخاب کوي د مؤمن، بیا مسلمان په دې کې غوره دی. او بیا په دې ولې الله په قرآن شریف کې په خپله فرمایي یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. پته ولګېدله چې د ایمان دا رڼا زموږ په سینو کې چا غورځولې ده؟ شوق سره ووایه چا غورځولې ده؟ الله غورځولې ده. بس خبره ختمه شوه. د مؤمن انتخاب وکړه رب العالمین. او په مؤمنانو کې بیا د چا انتخاب وکړو؟ ګور یو ځل چڼو شو د الله د مخلوق له انسانانو، بیا انسانانو کې چړو شو، د چا چڼ پکې وشو؟ د مؤمن. د مسلمانانو کې بیا چڼ کېږي نو هغې کې خاص بندگان منتخب کېږي، هغې ته عباد الرحمن وایي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رستو آیتونو کې رب العالمین صفت کوي. دا بل انتخاب شو. په عباد الرحمن کې رب العالمین یو بل انتخاب کوي. عباد الرحمن د الله، ګوره عباد د الله د بندګۍ نسبت او د الله د رحمانیت صفت ته نسبت، هغې کې بیا د خاصو خلکو انتخاب کوي. هغه څوک دي؟ هغه علما دي او حافظان او قاریان دي. الله قرآن شریف کې فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. دلته دا دویم انتخاب، اخیری انتخاب ذکر کوي چې ما دا قرآن ورکړه چاله، هغې خلکو له چې په هغه عباد الرحمن کې زما خاصو بندګانو کې ما منتخب کړي دي. دا خاص بندگان ما چا نه اخیستي دي؟ مسلمانانو نه. مسلمانان مې چا نه اخیستي دي؟ انسانانو نه. انسانان مې چا نه اخیستي دي؟ د مخلوق نه. دا چڼ رب العالمین. نو بیا رب العالمین د هغې درې ډلې ذکر کړي دي. دا ځکه وایم چې دا بعضې خلک په دې مولیانو کې خبرې اترې کوي. څوک وایي هغه ملا داسې دی، او پلانکي ملا خپه کږه ده، او پلانکي ملا چې په لاره ځي نو چشمې یې تورې چولې دي، او پلانکي ملا چې دی نو هغه خو داسې چل کوي، او پلانکي موټر کې ګرځي، او پلانکي ملا چې دی نو هغه پټکې نه په سروي، او پلانکي ملا خو دا چل. دا قصې پسې د خلکو جوړې کړي دي. مولیانو کې تقسیم جوړ کړی دی. زم دا تقسیم رب العالمین جوړ کړی دی. خو زما تقسیم باندې چې زه کومه نتیجه مرتب کوم هغه غلطه ده. الله چې په خپل تقسیم کومه نتیجه مرتب کوي هغه صحیح ده. رب العالمین څه وایي؟ منهم ظالم لنفسه. مولایانو کې یو ظالم مولا دی، لکه زه ستاسو په ژبه خبرې کوم. څوک دی لکه ظالم مولا، ظالم قاری او ظالم حافظ. هلکه اوس ظلم چې راغی هغه د طالبانو خبره وضع شیف هغه خو پرېږده، خطرناک مفهوم لري. او امام بخاري د ظلم بیا خپل باب ظلم دون ظلم هغې کې خپل ترتیبات او خپل احوال ذکر کوي. خو زه ستاسو په ژبه وویم ګناهګار مولا. ظالم مولا څه معنی شوه؟ لکه ګناهګار مولا. ظالم حافظ ګناهګار حافظ، او ظالم قاري ګناهګار قاري. دا خو یوه شوه. ومنهم مقتصد، بل هغه دی چې ګناه هم شته او نیکي هم شته، دواړه پکې دي. ګناهګار هم دی، نیک هم دی، نیکي هم کوي ګناه هم کوي. او دریم نمبر کم یو دی منکم سابق بالخیرات باذن الله. دا ډېر نیک دی، ګناه نشته. او که وي ډېره پوټینۍ ده، هغه پوټینۍ ګناه هم د ده نه په عبادتونو ختمېږي. او بلکې دا دومره نیک دی چې اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. د دا د پوټینۍ ګناه خدای د ده په نیکو بدلوي. نو زما وروڼو تاسو سره زه دوه درې خبرې کوم، ما ته به جواب راکوئ. یو کم حافظ قاری او ملا دی ظالم، ټیک شو. دویم کم یو دی چې نیکي هم شته او ګناه هم شته. په دې خبره پوهېږئ؟ او دریم کم یو شو ډېر نیک. خبره یاد شوه؟ اول کم یو شو جواب راکې ظالم ملا حافظ قاری. خو ته د کتاب الفاظ ذهن کې چولی دي، او څوک د کتاب معنا ده، دا ټول پکې رالل. نو ظالم شو. دویم کم یو شو چې هغه درمیانه دی، دواړه کاره کوي، هم نیکي هم ګناه. او دریم کم یو دی لکه ډېر نیک ملا، نیک قاري، نیک حافظ. اوس تا نه زه که د دې بشیر جان نه مې تپوس وکړي چې بشیر جانه دا درې واړه به کم خوا دي؟ بشیر جان به اوس ماله جواب راکړي چې دا ظالم ملا به د دوزخ ویښ کې پروت دی. هلکه ټیک به وایې که نه؟ او چې دا کم پکې مقتصد دی، ګناه هم ده او نیکي هم ده، دی به میانځ کې پروت دی، یا اول کې سر کې به پروت وي. او چې دا کم پکې نیک دی، دی به جنت ته ځي. هلکه ستاسو ذهن کې هم دا سوچ راځي که به نه راځي؟ لیکن رب څه وایي؟ الله څه وایي؟
الله لومبي وی ذلک هو الفضل الكبير. الله اکبر. دا کم علم، دا کم حفظ او د تجوید دا اصول او قواعد چې د دریو قسمو مولیانو ته ما ورکړی دی، د دې نه لوی فضل به نشته. ظالم مولا باندې مې لوی فضل کړی دی، په دا دویم مې کړی دی، په دا اول نمبر مې کړی دی. په ظالم حافظ او ظالم قاری ما خپل فضل کړی دی او په دا دویم نمبر مې کړی دی او په دا اول نمبر مې کړی دی. الله زیبه کم خوا دا خبره کوم. ٹھیک شو، فضل خو دې پې وکړو، خو زیبه کم خوا الله و جنات عدنیت دا ټول به جنت ته ځي. کم خوا به دی لکه نو چې خدای وی دا ظالم مولا جنت ته لیږم نو ستا پیسه بشیر جانه ستا پیسه نو ته څه بیا اوس وایه که نه ځه تاسو ویلې هم څه نشئ. د خدای د کتاب مقابله کې والله که ټټه مو کې نشئ ویلی. الله وی جنت ته لیږم، جنت زما دی، مولا زما دی، قاری زما دی، حافظ زما دی، زما د قرآن خدمت کوي، زما د پیغمبر مشر لاس کې نیولی دی. او که ته وایې نه الله ظالم دی نو ستا پیسه جنت زما دی، ستا پلار کور ته نه لیږم. کوم خوا لیږم؟ جواب راکړه. نوم والا بیا خدای ښه دی. تاسو خو اته واړه جنتونه، اته واړه جنت، اته نشته جنتونه ښه. هغه خدای ته پته ده چې څو دي، دروازې ته شته. تاسو خو زمونږ دا چندو والا خو په روپۍ ته یو پسې لیکي. مولانا بېنځګر صاحب دی خدای بخښي، هغه به وي که نه وي چنده چې روپۍ ورکړي وي خدای اته واړه جنت ته ورکړي. نو چې اتر یې دله ورکړه موږ په سارا شپې کوو څه موږ چېرته ځو؟ د یو څو جنتونو نوم الله غشتی دی، یو پکې جنت عدن دی. دا بس ټیک شوه، معنا لغوي به یې نه کوو چې همیش نه جنت عدن زه یو نوم شو ټیک شو. دا اگر چې بعضې علما وي دا نوم نه دی، دا د جنت صفت دی، زه نوم شو د جنت ټیک شوه. لیکن الله وی ما وله نوم مې ښود د جنت لا جنت عدن ما نوم کې ښود. دا ظالم ملا به مغې له ځي، دا دویم نمبر به هم ځي، دا ایک نمبر به هم ځي. ستا پکې څه الله ښه پوهېږي، موږ نه پوهېږو. زما قسم په خدای ورونو دې دور کې چې علماو نه الله کم کار اخلي دا مور راوړی نشي کولی. زمونږ ستاسو دا ښکلې عقیدې د چا د برکته دي؟ جواب راکوه، شوق سره جواب راکوه، شوق سره جواب راکوه. علما د برکت، دا علما الله عالمان پیدا کړه. که دا علما د مقصد مکې نه ختم شو بیا به دا ښکلې عقیده به دي نه، دا خشته عمل به دي نه، دا ښکلې اخلاق به دي نه، والله دا ګیره به دې بره ورځ ختمه شي. بیا دا خو د علماو برکت. هلو خو دوی درته وچو جنازو کې درته لګیا دي، جمعو کې درته لګیا دي. بچي در نه غواړي راکړه چې عالم ترې درله جوړ کړم، بچي در نه غواړي راکړه چې ملا ترې درله جوړ کړم، بچي در نه غواړي راکړه چې حافظ او قاري ترې درله جوړ کړم او خیراتي وله جوړي. خیراتي ستا په پبلک سکول کې په یو بچي څونه خرچه کېږي او مدرسه کې پې څونه کېږي؟ پبلک سکول کې دې څونه خرچه کېږي، هغه ګورنمنټ سکول کې څومره خرچې دې پې کېږي. او بیا 10-12 کاله پس څه شی دله جوړ کړي؟ ګیر خریلی څه شی جوړ کړي؟ پتلون والا څه شی جوړ کړي؟ ټای والا. خو صرف دومره ده چې د خر لکۍ شاته ور د مخکې وې ځان دره دغه شی ترله راولیږي. ملا ترله څه جوړوي چې درلیږي د پیغمبر پټکې به دلته په سره هي نو دلی درلیږي. الحمدلله. مولانا نور علي صاحب ترله څه جوړوي؟ لاس کې به دا قرآن ورکوي نو ستا کور ته به درلیږي. دا به ورکوي او تا ته به ښایي چې ستا بچې ماله جاهل را لېږلي ما دله ملا کړ، ستا بچې ماله هسې یو کوتک را لېږلی، ما وله قرآن په لاس کې ورکړ، ما وله په سر پټکې کېښود، ما ورله په سر ټوپی کېښود او ما یو کاغذ وله ورکړ. کاغذ څه شی دی؟ هغې کې رده نسبت رسول الله مبارک ته رسېدلی دی. ما د دې بچي نسبت ته روحاني د دواړو جهانو مبارک سردار ته جوړ کړو. او قسم په خدای رونو قسم درته خورم که د دې علمي نسبت نه مضبوط نسبت بل شته. دوه نسبتونه دي، یو نسبي نسبت دی، یو علمي نسبت. د دې مو پوهیوم نسبي نسبت چې ایمان ورسره و کار ورکوي، که ایمان ورسره نو کار نه ورکوي. د بیبي فاطمې نسبي نسبت چې د رسول الله مبارک سره لورې ده، ایمان ورسره شته، ډېر لوی فایده ورکوي. رسول الله مبارک فرمایي فاطمه زما د غوښې ټوکړه ده. ګورې من اغضبها فقد، که چا دا غصه کړه لکه چې زه غصه کړم، چا دې سره مینه وکړه لکه ما سره مینه وکړه. حضرت حسن و حسین د رسول الله مبارک سره کوم نسبت دی؟ وایه
نسبی نسبت د پیغمبر مبارک د لور بچی او څومره عظیم نسبت ته رسول الله مبارک فرمایي چې دا دواړه سیده شباب اهل الجنه. لیکن د ابو لهب نسبت د کاکا دی، ایمان پکې نشته، د دوزخ خشار. د ابو لهب نسبت د چا دی؟ وایا د تره دی. د ابو طالب نسبت د چا دی؟ د تره دی، د پلار سکر ور دی، ایمان نشته، د جهنم خشار. لیکن دی خوا د حضرت ابوبکر صدیق نسبت د څه دی؟ وایا څه؟ روحاني نسبت. د حضرت عمر نسبت څه دی؟ روحاني نسبت. د حضرت عثمان نسبت څه دی؟ روحاني نسبت. د حضرت علی مرتضی نسبت څه دی؟ روحاني نسبت. نو د هغې متعلق رسول الله مبارک نوم اخلی څه ابوبکر فی الجنه. کوم میرټ لیست چې جوړی د جنتیانو نوم یې د ابوبکر نوم، دویم د عمر نوم، دریم د عثمان نوم، څلورم د علي مرتضی نوم، ورپسې د 10 کسان په یو مجلس کې ونونه. دا روحاني نسبت دی. نو چې دی والا کم سند ورکوي په دې نسبت ستا د بچي نسبت د روحاني د چا سره ثابت که؟ د نبی کریم ټول وایي صلی الله علیه وسلم. نو علما ډېر خدای ته ګران دي. یو څیز دی غدا که دې ملا صاحب علم وکړه او دا علم یې پرېښوده او دنیا پسې شو، په د الله خفه کېږي، بس ده به یې دوزخ ته غورځوي. یا دا علم یې د دنیا د کسب ذریعه وګرځوله، د الله د رضا دپاره نه. بیا زموږ نبي علیه السلام دې عالم ته شریر ملا ویلی دی او دې ته زموږ علما سو وایي، دا بیا خراب مولیان دي. خو تر څو چې دې د خپل علم او د خپل دین خدمت کوي او دنه کېږي هم ګناه، نو رب العالمین څه فرمایي؟ وایي دې زه جنت ته لیږم، جنت ته 3 واړه ډلې لیږم. نو دا ګوره د علماو لوی شرف دی، لوی منقبت دی او ډېر لوی حیثیت دی. او یاد وساتئ زما وروڼو، د دغه علماو لمن به نیسئ، دغه علماو پسې شاته به ودرېږئ، د دې علماو بد ونه وایئ. ګورئ زما دا دعوه ده، دا علما کرام ټول تشریف فرما دي، دا زما دعوه ده. نور پته نیسته چې زما خبره به ټیکې کې غلطی، خو زما دا دعوه ده چې نن په مخ د ځمکه اولیاء الله علما کرام دي، دا اولیاء کرام دي. ځکه اولیاء متعلق رب العالمین فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خو په خپل الله تعریف کوي الذین آمنوا وکانوا یتقون. یو خو هغه دی چې زه یم دا ولی الله دی او تو وی دا ولی الله دی، نه الله معیار خو الذین آمنو. دې کې صحت د اعتقاد ته اشاره ده چې عقیده به درستی. او الحمدلله نن په مخ د ځمکه حقاني علما او نسبت چې د کوم علماو د دیوبند سره دی، دا حقاني علما دي، دا صحیح عقیدې والا عالمان دي. دې کې تقوا پرته ده، دا د خدای نه یریدونکي خلک دی. ځکه خو لګیا دي محنت کوي، ستا په بچو ستا په لوڼو مدرسة البنات ورته جوړی. دا لوی خلک دي زمارو، ته دې بد به نه وایې. ګنې حدیث قدسی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من آذى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لوی شخصیت، د دین ډېر لوی خدمت او ډېر لویه سینه الله ورکړې ده. یو ځل په لاره تېرېده، نو یو سړی ورپسې شو. دا سړی ورته وی امام صاحب ته، امام صاحب ورته پوښتنه ده کوم څه وایې؟ وایي هسې ما اورېدلي چې ستا پلار مړ دی مور دې کونډه ده. امام صاحب ورته وی پلار مې مړ دی مور مې کونډه ده. یاره ما اورېدلي چې ستا مور ښکلې ده. اوس ګوره پلې کچې ته وغورځوه، ستا مور ښکلې ده، زما زه مور سره ستا څه ضرورت دی، ښکلې ده ورسره. امام صاحب پرې غلی شو. یاره وایي امام صاحب نعمان مقصد مې دا دی تپوس ځکه کوم چې خاوند دې مړ دی ښکلې ده، نو که ماته دې را په نکاح کړه. یاره که ماته خو چا ده ووایي، نو که بل سني او ډېر هم کمزوری ومه، خو دا خښته به اوچته کړم او د مازدیګر له به یې وله را پرېږدم چې ستا خدای بې خو بسه، ستا زما د مور سره څه سوی مه دی چې مور دې ښکلې ده او ماته را په نکاح کړه. او که تا ته وي نو ته به ورته څه جواب ورکړې؟ ته به دې نه سخت خطرناک جواب ورکړې چې ته زما مور په نکاح غوښتل غواړې، دا ښځه دې طلاقه کړه، ښځه او عدت یې تېر کړو، زه به یې په نکاح واله. خو سپکې خبره ده که نه؟ لیکن حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له الله پاک ډېر عجیبه پوهه ورکړې، ډېر ناشنا پوهه خدای ورکړې وه. او د پوهې نه علاوه صبر او الله پاک عقل تمیز
قیاست دانایي دا الله ډېره زیاته ورکړې وه. یو سړی یو ځل یو هلک ورپسې راغی، امام صاحب ته وایي یو تپوس مسلې تپوس ته نه کوم، وایي هسې کې د انسان دا لوی او د اسمات خوږ دی که تریخ دی؟ اوس خدای ته وګوره دا مسله ده، زمونږ خلک دې ته مسله وایي. مونږ نه اکثر په موبایل تپوس کوي، هغه ښځه کم ده څوک ده چې پلار یې پیغمبر دی، ورور یې پیغمبر دی، زوی یې پیغمبر دی او خاوند یې پیغمبر دی. یم بچی ودرېږه که څه د دې تپوس کوې زه نه بل تپوس کوم. وایي جیب ته خو تا نه تپوس کوم، نه ودرېږه خیر زه هم تپوس کوم. ویم هغه ښځه کم ده چې د هغې سخر هم پیغمبر دی، زوم یې پیغمبر دی او اوښی هم پیغمبر دی. د ښځې رور او د خور رور دواړو ته مونږ اوښي وایو. وایي مونږ ته څه پته لګي؟ نو مونږ ته څه پته لګي؟ دا څه خبره؟ مولانا بیجګر صاحب د خدای پاک وبخښي، هغه به وایي د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام چې کوم ګډ باندې قرباني وکړه غوښې چا وخوړی؟ تا بار د هغه تپوس کو. نو کتابونو لیکلي چې د پکې فقرا وخوړی. نو زموږ مفتي صاحب مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه هغه نه چا تپوس وکړو، وایي بیجلیګر صاحب وایي چې د هغه ګډ غوښې چا وخوړی؟ وایي هغه بیجلیګر وخوړی. هغه هلک حیران شو. نو خو دې تپوس کې دی به موجود و ده ته پته لګي، مونږ خو هغه وخت کې نو مونږ ته څه پته لګي؟ خو ګډ چې څوک حلال کړي لازمان غریبانان بیا غوښې خوري، فقیران به خوري، دې کې څه دي؟ نو دا اغلوطات دي، د دې نه نهى عن الاغلوطات، رسول الله مبارک د دې نه منع کړې ده. دا یې تپوس به نه کوي چې د هغې څه فایده نه وي، دا یې تپوس به نه کوي چې په هغې تاله څه بلکې قرآن حکیم کې د نبي علیه السلام نه بعضې خلکو به داسې قسمه تپوسونه کول. الله قرآن حکیم کې آیت نازل کړ، لا تسألوا عن شیء ان تبد لکم تسؤکم، دا ممنوع دی. نو اوس امام صاحب نه تپوس کې انسان دا لوی دښمن خوږ دی که تریخ دی؟ نو که ما نه تپوس وکړو نو ما له جواب ډېر اسان راځي. زه به ورته د باتروم دروازه کولاو کوم یم چې ورننه وځه، اوکه ښه ډېر اوکه 3 قاشقې به خورې، مونږ ته به هم بیا الوی چې خوږ وکړو تریخ و. امام صاحب خو صابره دی. امام صاحب ورته وایي ای بچې چې تازه نو خوږ دی او چې کله اوچ شي نو تریخ دی. اوس هغه رزیل ورته څه وایي؟ او ورته وایي تا څه رب العالمین. امام صاحب خو هوښیار و، ګنې بل سړی وی چې دا څپېړی وله ورکړی و. ورته بچې ما څکلی نه دی، خو چې دا کله تازه مچان پې بنګېږي نو معلومیږي دا چې خوږ دی، خوږ شي له مچ راځي، او چې کله دا وچ شي نو بیا مچ وله نه راځي، معلومیږي دا چې خوند یې اړولی دی. اوس دغه سړی زر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته په کونډو ښکته شو، وی حضرت معافي غواړم. زه طالبانو ته ویم که دا کار یې نه وی کړی که نه نو سړی ځای ته رسېده، صاحب معافي غواړم، صرف ستا د صبر آزمایش مې اخیسته. ما څه کتې چې تا کې څومره صبر دی، ستا حلم مې کته، ستا صبر مې کته. بس امام صاحب غبون الله. اوس هغه سړی ورته څه وایي؟ وایي دا مور به دې را په نکاح نه کوې؟ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي ای بچې ور څونه په نرمه خبره، وایي الله سره ښه شه، خدای دې سره ښه وکړي، دا خو ډېر خوند یې وکړه چې زما مور له خدای رشته پیدا کړه. مور مې کونډه ده، ښه خبره ده، خو بچې د ما وس نه دی، اختیار زما د مور دی. نو لاړ به شم تپوس به ترې وکړم، نو که خوښه یې وه ډېره ښه ده، او که نه وه خوښه نو چې د هغې زړه نه نو زه خو یې په زور نه شم در په نکاح کولی. او ورته څه وایي؟ وایي ښه ورشه تپوس دې وکړه. دومره زړور خو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قدم واخیست، هغه سړی په ځمکه پرېوت او سات یې ووت، په هغه سات مړ شو. د امام صاحب ته چا وایي سړی دې مړ که، دې نکته کې زما غرض دی رونو، وایي سړی دې مړ که. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي وایي ما نه دی وژلی، وایي ما له ده څپېړه راکوله نو الله په ما خفه شو، دله یې څپېړه ورکړه. د ما له څپېړه راکوله الله په ما خفه شو، دله یې څپېړه ورکړه. من عاد لي ولیا فقد آذنته بالحرب. او دقسې یو ساده طالب ملا روان دی په لاره، داسې روان دی او باران دی او خټې دي او لارې کوڅې د خټو ډکې دي، یو جنټلمین دی ورسره محترمه بیبیم ده، هغې واده له روان دی. ملا صاحب روان دی، اوس کتاب ګردانوي او یا قرآن یادوي او یا تسبیح دی لاس کې، جنټلمین سره ښځه د واده له روان دي او باران دی نرې نرې څاڅکې دی او چکړې دي. د دې ملا صاحب خیال نو د طالب چې خپې په ډنډ کې کېښود چې چړاق شو، هغه خټې ټولې جنټلمین په هغه ښځه ور پرېوت.
نو مونږ خو هسې هم تکړه یو که نه، خفه کېږې مه. خو چې کور والا را سره وي نو زمونږ بریتان بیا یو لیش غټي ګورې. داسې ده که نه ده؟ یعنې ته وګوره د بعضې خلکو بریته نو بار یې کچ که نو دا به یو لیش شي، او چې کور ته دننه شي او بیبي سره نو بیا برېست کچ کوه بیا به دوه لیش دي، دوه لیش. ښځې مخکې سړی بیا نور هم غوسه، هغې د ځان کوي که یم خو زه یم که. نو دغه سړي چې ولیدل چې زما د ښځې باندې خو چقلی رالی، لاس یې اوچت کړ چې شړق شو، دغه طالب غریب یې په دا مخ ووه. دومره سخته څپېړه یې ورکړه چې هغه غریب لا مخ تک سور کړه. ما خو قصده نه وي کړې، ته خو په لاره تلم، ما ته څه پته وه چې دا ډنډوکې دی او دې کې چپ وایي. په لاره ځې ګډېږي، هغې خوارې دی ټولې جامې ولړلې، هلته روان واده دی. جنټلمین ښځې ته وایي داسې کار دی، ځه چې جامې به بدلې کړو. دې ظالم خو درته ټولې جامې څښاک کړې، بیا به راوځو. او د دې غریب دا مخ تک سور دی، سور. ورو ورو په لاره روان دی چې خدای ما خو قصدن نه دي کړي، دا څه وشو، دومره سخت یې وویله. یو بازار باندې ورغی، بازار کې یو الوی و. د هغه الوی به دا قانون و چې لومبې به هغه دوکان کولاو که نو چې څوک غریب به راغی هغه له به یې پلیټ الوا ورکوله او جام پی به یې ورکول. دا غریب پې ورغی، چې ورغی هغې لکه دلته راشه مخمګې، ته چل دی تازه کښېنه. ښه پلیټ یې ورته حلوا ډک او جام پیم وله ورکړل. ده چې د پلیټ نه حلوا نه نوړۍ اوچته کړه نو په خندا شو. نو هغه حلوا ورته ویل لکه ولې خاندې؟ ما درته حلوا درکړه، پی به څه ما پورې خاندې؟ قسم دی که تا پورې خاند. نو دې وخت کې د خندا سو هسې وي د الله دې خدای ته خاندم، وي د الله خدای کې څه دي. نو یې څه پکې دا دي چې یو خوا څپېړې راکوي بل خوا حلواګانې راکوي. هلته یې وویل اوسه پورې مخ سوځي، دلته ښه مزېداره حلوا ده او جام پی ورسره بیل دي. جنټلمین چې کور ته رال، ښځه جامې بدلې دي، بره وخت کوټې ته. چې بره پوړی ته وختل ته یې خپه وښوې، د غرض لاندې راغی، دا سټ یې مات شو، مړ شو. ښځې چغې کړې دا یو غریب یې وواو، یو فقیر مسکین مولی والی دی، هله ورشي هغه نه معافي وغواړئ، دا نمونه شکل یې دی، نور غرق نه شو، دا خوا هسې ملاړ. ده پسې خلک منډې 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 دی، اوس ښه مزېدار په کرسۍ ناست دی او حلوا نه ټق وباسي او جام و پی نه ورپسې ګوټ بیل کوي. تاسو خو په دې حلوا مونږ بدنام کړي یو، خفه کېږئ مه. چې خوله مو خوځي وایي د ملا حلوا ډېره زیاته خوښه. دا بشیر جان که یادوې ټیک دی، وایي د ملا حلوا خوښه یې، مونږ وخوړه تاسو ډان ته وغورځول. په یو شادي حال کې 15 مولیانې، 15 زره پکې تاسو یې او 15 مولیان، نو دا ټول دې مولیانو وخوړه که تاسو وخوړه وایه؟ ټوله تاسو وخوړه، بدنام. او زه خو خپلو شاګردانو چې د حلوا ذکر راشي په دې ترمذي جلد ثاني او شمایلو کې راځي، نو زه ورته وایم چې ګورې چا درته حلوا پلیټ کېښود او د سیل مې پلیټ خلاص نه کړ نو ما به نه یې بخلې، غون به خلاصه یې. هغې وایي ولې؟ مې هسې هم پې بدنامې ظالم او شی هم ښه دی، نو ولې نه خورئ؟ یو ځای کې مې بیان کوه ذکر راغی، نو مې مونږ چې حلوا خورو زمونږ ثواب کېږي، او عوامو ته تاسو چې خورئ ستاسو ثواب نه کېږي. بیا یو بابا ما ته وایي ګوره ځان ته تر ښځو وویل، خو یو حلوا ده چې ته خورې ستا ثواب کېږي او چې مونږ خورو نه کېږي، ولې مونږ یې په کوم ځای خورو، ته یې په کوم ځای خورئ؟ مې په خوله. ما یې ګوره مونږ چې خورو نو مونږ یې په دې نیت خورو. حضرت انس فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا والعسل، د رسول الله مبارک شات خوښ و، حلوی خوښه وه. بل دی وایي کدوی خوښ و، نو چې کله هم کدو ما ته پروت وي نو زما د هغې نه پس خوښ دی چې رسول الله مبارک مینه مې ورسره لیدلې ده. نو مې دې په دې نیت خورم چې زما د ښکلي مبارک پیغمبر خوښ و، او د پیغمبر د طبعي امورو اتباع هم مستحبه ده. او ته چې یې خورې سویټ ډش په نیت یې خورې نو ستا ثواب ونه شو، زما ثواب وشو. نو هغه ورته وایي سړی دې مړ که. هغه هلک ته وایي والله که ما وژلی، ما کوم دی مړ که، څپېړه خو یې ماله راکړه. وایي نه نه خیرې دې ورته کړي دی، خو پوړی نه پرېوت مړ شو. هغه ورته څه وایي؟ وایي هغه ماله څپېړه راکړه، هغه په ما خفه شو نو هغه له څپېړه ورکړه. نو د هغه د څپېړې نه پس خو ما ته حلوا میلو شو او جام پې هم ورسره میلو شو، او چې هغه له الله کومه څپېړه ورکړې نو پته نه لګي چې قبر کې نور به څه میلاویږي. زما د خبرې په مقصد پوه شوې؟ علماو سره به مینه کوو، ښه څه به ورسره کوو؟ مینه. او علماو پسې بد به نه وایو، او دا دعاګانو کې دا وایې
ځکه زمانه ډېره بل طرف ته روانه ده. د فیسبوک دور دی، د انټرنیټ دور دی. دا دعا کوي چې خدایه موږ د علماو دا زار نه وساتې، الله موږ د حافظانو دا زار نه وساتې، الله موږ د قاریانو دا زار نه وساتې. ملا یو ډېر بهترین مقصد کې لګیا دی او کار کوي. عالم چې په دې لار روان دی، عالم نه طالب ملا صاحب خو ډېر لوی سړی دی، په دې لار طالب روان دی. رسول الله مبارک فرمایي چې من سلک طریقا یطلب فیه علما، په لاره ځي او طلب د علم کوي، الله به د دې په ذریعه دې انسان ته د جنت لار اسانوي. طالب ته خدای د جنت لار اسانوي. چې کمې ورته ښیي او چا 10 کاله 20 کاله 30 کاله 40 کاله د احادیثو د تفسیر او د علوم نبویه او د فقه سره خپل زندگی زړه کړه، هغه له به خدای د جنت لاره نه اسانوي. علماو سره به مینه کوو. چا سره به مینه کوو؟ جواب راکړه. خپل بچي به عالمان جوړو، خپل بچي به حافظان جوړو، خپل بچي به قاریان جوړو. او مه یېرېږه د ډوډۍ نه، ډوډۍ چا لاس کې ده؟ شوق سره وایه چا لاس کې ده؟ نور شوق سره وایه چا لاس کې ده؟ عزت د چا لاس کې دی؟ شوق سره وروستو کسان نه جواب غواړم. عزت چا سره دی؟ ذلت چا سره دی؟ بچي چا سره دی؟ ژوند چا سره دی؟ مرګ چا سره دی؟ الله سره. ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. نو دا علماو د رسول الله مبارک میشن لاس کې غشت دي او دغه مدرسې چې دا علما کرام جوړي، دا د دې مدرسو مقصد دغه دی چې د عالم جوړ کی، حافظ جوړ کی، قاری جوړ کی. که دی ظالم دی بیا به خدای جنت ته بوځي، که دی معتدل دی بیا به خدای جنت ته بوځي، او که دا نیک دی بیا به خدای جنت ته بوځي. نو دی ستا د بچي نه جنتي بچي جوړول غواړي، په دغه ځمکه دی د جنت پیغام رسول غواړي، او په دغه ځمکه دی جنتي بچي پیدا کول غواړي. نو مولانا صاحب انور علي صاحب دی محنت وکړه. 13 ځل ما په دغه ځای کې ویلي وو مهرباني وکړئ او دې مدرسې له ځای والی، که بعضې دوستان یې هغې ته به معلوم وي مې ځای والی رب العالمین وکړل او خدای پاک ځای والا ورکړ. نو د مارونو ګورې اوس دا ځای آبادول غواړي، دا ځای آبادول غواړي. د شیخ صاحب د بچو ما دوی په دې خوښ دي الحمدلله چې دا ټول عالمان دي. مولانا احمد علي صاحب دی او که دا ټول ډونه دي، ټول الحمدلله عالمان، جید عالمان، او هر یو لګیا دی د دین ښه پوره خدمت کوي. شیخ صاحب دعاګانې کړي دي خو د خپلو بچو ته یې کړي دي، دعاګانې کړي خو چا ته یې کړي دي؟ زما په خیال مونږ یې یاد کړی نه یو او نه تاسو یاد کړی. خیر دا مې څه خوشطبي وکړه، عالم ټول خلک یادي، خو دا خپل بچي په دوا رنګ دي رنګ. الحمدلله ټول وایي الحمدلله. او شیخ صاحب خو ډېر لوی شیخ الحدیث زموږ د حضرت شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه سره ملګري په دغه کې څه نوم یې دی جامع امدادالعلوم کې. اوس هم غریب بیمار هم دی، په دې بیمارۍ کې هم درسونه وکړل. نو دعاګانې دوی به لګېدلې دي. خو زمارونو تاسو به دوی سره کومک کوئ، په دې کار نه کېږي، پوره اخلاص به کوئ، اخلاص. او الحمدلله پېښور خلک خو تکړه دی. زمونږ بانډو کې دا خوار غریب فقیر اوسېږي، او په دې ښاریو کې چې کم خلک اوسېږي که نه دا نسبتاً ښې دا بدني نو او دا دیندار هم دي. وګوره دې وخت ته وګوره، دا د کار وخت ته وګوره، تاسو ټول د روزګار خلک یې، تاجران د دوکانونو خلک یې، او بیا راغلی دا دلته رالی. نو معلومیږي دا چې ستاسو دین سره محبت ډېر زیات دی. الله مو د دې دین دا مینه په دنیا کې هم نصیبه کړه، په آخرت کې هم نصیبه کړه. نو دا به آبادول غواړي دا مدرسه، دا به د زړه د اخلاص نه تعاون غواړي. او دا مدد د دې علماو سره مولانا انور علي صاحب سره نه دی، دا د الله د دین سره دی، دا د قرآن سره دی. نو د چا دا خوښه ده چې دا د خشته په قرآن باندې عباده شي؟ د چا دا خوښه ده چې دې نه د عالمان فارغ شي؟ د چا دا خوښه ده چې دې نه د حافظان اوځي؟ د چا دا خوښه چې دې نه قاریان اوځي؟ د چا چې خوښه لږ مثلا الله سوچت کې ماشاءالله شوق سره داسې ګوړه کوي، داسې یو بوډۍ غوندې هلکه د نیش لار نه، د نیش نه داسې وړقوې، داسې وړقوې، داسې مه لقوې، داسې خو دا معنی چې استاد جي کوزې ته 2 روپۍ نه ورکوو، داسې وړقوه، داسې ماشاءالله الحمدلله. نو د زړه د اخلاص نه به دې مدرسې سره مدد کول غواړي. یو کوټه که یو ملګري ومنله چې زه پکې یو کوټه جوړوم، یا یو ملګري پکې سیخ ومنه چې زه دومره سیخ کوم، یا یو ملګري پکې سیمټ ومنل چې زه دومره سیمټ اخلم.
نو ان شاء الله چې مونږ کال له راځو که خیر ان شاء الله دې کې به ښکلې بلډینګ به ولاړې دا مولانا ورلي صاحب بني زه به نیم دا بشیر جان بني دا زمونږ محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالستار مروت صاحب دامت برکاتهم بني دا نور علما بني او ستاسو نصیب ستاسو بچي به دلته به قرآن وایي د ختمېدو والا سلسله نه ده دا به تر ابد الابد نن سبا خو داسې پخوا خو چې به چا کوټه جوړه کړه میاشت 2 میاشتې کال پس به نه به د خټو به وه اوس خو چې کومې بلډینګونه جوړېږي د 300 کالو پورې به لګېږي زمارونو ځان له قبر جوړول پکار دي قبر دنیا کې بچو له ډېر بلډینګونه جوړ کړل د بچو په ودونو په لکونو روپیو لګولې د لوڼو په جهیزونو په ودونو په لکونو روپیو لګولې ځان له مخیرت جوړول غواړي زما قسم دی چې رسول الله مبارک به صحابو ته آواز وکړه که نه تبوک دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې پیسې راوړې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي وی دغې وخت کې ما سره پیسې وي ما وی چې نن به د حضرت ابوبکر نه زه نمبر وړم همیشه د ما نه نمبر په نیکو کې وړی دی نن به ترې زه نمبر وړم وی کور ته لاړم چې څه مې موندل په میند مې نیم کړل نیم مې بچو ته پرېښودل نیم مې د رسول الله مبارک مخې ته کېښودل ما ته خو پته وه دوست ته معلوم وي چې دې وخت کې حضرت ابوبکر سره پیسه کمه ده ما سره ډېره ده نیم مې راوړل غاړه کې ناست وم کتل مې چې څه به کېږي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لږ غوندې شی راوړه او د حضور پاک مخ مبارک ته مخامخ کېښه نبی علیه السلام ډېر هوښیار صاحب کشف صاحب د معجزاتو پوه شو په صورت حال په دې اشارو پوه شو دلته راشه عمره څومره مال دې راوړه الله رسوله نیم مې راوړه غوټ نیم مې ښځو ته کور والا ته بچو ته پرېښود حضرت ابوبکر صدیق نه تپوس کوي ابوبکر څومره مال دې راوړه الله رسوله کور چې څه موندل ټول مې راوړل دې ته ایمان وایي کور چې څه موندل ټول مې راوړل رسول الله مبارک تپوس کوي ابوبکر بچو ته څه پرېښودل الله او رسول مې ورته پرېښود چې الله او رسول وي نو څه غمونه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی چې رسول الله مبارک هجرت وکړه مدینې منورې ته او قبا نه راغی دا اوس چې کوم ځای مسجد نبوي دی دې ځای له راغی نو رسول الله مبارک د جومات تمنا وکړه چې لږ جومات له ځای پکار دی هلته د یتیمانانو یو ځای حضرت ابوبکر صدیق جیب نه 10 دیناره راوویست 10 اشرفې الله رسوله دا زما د طرف نه شو دا جومات هغې 10 دینارو څومره ګټه وکړه څومره بچي راوړل مسجد نبوي غوندې جومات پې جوړ شو جومات پې جوړ دی چې کم جومات کې د رسول الله مبارک محراب دی هغه جومات پې جوړ دی کم جومات کې رسول الله مبارک منبر دی هغه جومات پې جوړ شو کم جومات کې چې استوانه ابي لبابه اسطوانة السرير اسطوانه حنانه اسطوانه عائشه دي او اکا جومات پہ جوړ شو چې د کم جومات د یو حصے متعلق رسول الله مبارک فرمای ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه و منبری علی حوضی هغه جومات پہ جوړ شو او تر ننه پورې چې لکونه کروڑونه خلک هغه امام پسې اقتدا کوي چې هغه جومات کې ولاړ دی د دې ټولو چې څومره ثواب کېږي کمیږي به نه د دې برابر ثواب به د حضرت ابوبکر صدیق په تله کې اچولی کېږي هوښیار سړی خو دې ته وایي موږ خو پیسو له غوټې ورکوو نه جي دا چې دونه ورکړو دا به څه کېږي او دا به څه کېږي دا چې قبر ته ولګېږي پته به لګي درته بیا اوهو زما جومات باندې خو په دارالعلوم جامع ابو هریره کې زما په پیسو کوټه جوړه ده هلته قبر کې به رب العالمین درته وایي ها ستا په پیسو کوټه جوړه ده لګیا زما قرآن پکې درس کېږي ستا په پیسو برنډه جوړه ده لګیا زما قرآن پکې درس کېږي ستا په پیسو پرش لګېدلی دی لګیا یې زما قرآن پکې درس کېږي زما د پیغمبر احادیث پکې درس کېږي وخت د مانځه دی ما ته د بانک ټایم معلوم دی بانک ویلی شوی دی خو د اخري خبره درته کوم نو رونو خوښه مو ده چې الله زموږ نه راضي شي که نه جواب راکوي خوښه مو ده چې اخر مو ښه شي که نه وایه خوښه مو ده چې قبر زموږ ګلې ګلزار شي که نه نو په دې کېږي دا مدرسې سره تعاون وکړي زړه د اخلاص نه تعاون کول غوښتل غواړم او تاسو نه ځکه چې ستاسو مینه مې ولیدله ستاسو محبت مې ولید ستاسو را دین سره او د قرآن سره محبت مې ولیده نو زړه د اخلاص نه تعاون دلته غوښتل غواړم
چې څوک پکې سیمنټ، څوک پکې شګه، څوک پکې کرش، دې کې د هر څه ضرورت دی. او ما خو د ډاکټر صاحب محترم نه واورېدل چې بعضې پیسې د دې ځمکې ملا پاتې دي، پوره شوي نه دي. خیر دغه ما ته علم نشته دی، هغې نه مې واورېدل. نو د اخلاص د معلوم د تعاون په کار دی، دا بغیر دې نه نه جوړېږي. او تکړه سړی بل ورځ یو ځای کې د ما بیان و په دې منګا درګۍ کې یو مدرسه چا روانه کړې وه، چې ما وکتل نو چت یې نه و او کمرې جوړ کړ، بلا شي کمرې جوړ کړې. هغې خلکو ته ما وویل مې لکه دې سره تعاون وکړي. خلکو تعاون ډېر وکړو، چا څه چا څه چا څه. یو غریب سړي 15,000 روپۍ راوړې او ودرېد، زما له طرف نه 5,000 روپۍ پکې واچوي. په خدای قسم د مدرسې چې کوم محتمم و کوم مدرس و، هغه وی دا غریب چې دی که نه، دا چې پیسې راوړلې، وی دا عجز، دا مزدور کار دی، دیاړي مار دی غریب. دیاړی کې 15,000 کم دی نه بچ کوي. خلک دیاړی کې بچ کول کوي، دیاړی کې خلک بچ کول کوي. هوښیار سړی مدرسې له ورکوي. او تاسو خو الحمدلله ټول ملګري چې دا خو تاجران یې، الله مال درکړی دی، دولت درکړی دی. نو رب العالمین دی ستاسو په پیسو، ستاسو په مدد، ستاسو په ښېګړه په دا مدرسه آباده کړي چې دا زموږ د شیخ صاحب بچي چا پسې ونه ګرځي چې لولی وړکئ. دا ډېر ګران کار دی چې دوی چا پسې په کوڅو کې ونه ګرځي، چې دا علما دلته د علم خدمت وکړي، دوی دلته خپل درسونه وکړي او تاسو په خپله راشئ او دا ووایئ چې مولانا صاحب یو کمره باندې څونه خرچه راځي، ما د طرف نه شوه. مولانا صاحب یو کمره باندې څومره خرچه راځي، د ما د طرف نه شوه. مولانا صاحب په بجلی څونه خرچه راځي، دا پکې زما د طرف نه شوه. مولانا صاحب په ګیس څونه خرچه راځي، دا پکې زما د طرف نه شوه. مولانا صاحب په چاردیوارۍ څومره خرچه راځي، دا پکې زما د طرف نه شوه. نیت وکړې د الله دپاره او یریږئ ما چې د الله دپاره تا کوم مدد وکړو، د هغې بدل الله غیرتي دی، غیرتي د هغې بدل به تاله په دنیا کې هم الله درکوي او په آخرت کې به هم درکوي. الله یې دا مدرسه کامیابه کړي، الله دې ورله ډېره ترقي ورکړي. او رب العالمین دې ستاسو مدد، ستاسو د زړه مینه، ستاسو د زړه محبت دې مدرسې سره شامل حال کړي. او د حضرت مولانا انور علي صاحب دامت برکاتهم، مولانا اشرف علي صاحب دامت برکاتهم، مولانا احمد علي صاحب دې د مجدهم او د دې د محترم والد صاحب برکات دا دې الله تاسو ته ورسولی کړي. دې له دې الله مزید توفیق ورکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ټول یو ځل درود شریف په جمع ووایو.